أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا یاد کا وقت قالت الملائکة چو الملائکة یعنی جبریل علیہ السلام مریم بی بی تا مریم بی بی لویا شوا اس مریم بی بی سره خبرې کوي یا مریم بی بی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى اصطفاکی منا اختارکی غوړه کړي تعالی را وطهرکی او پاک کړي تعالی را د کفر او د شرک نه د حیض او د نفاس نه من الذنوب یا د ګناهونو نه واصطفاکی غوړه کړي تعالی را یعنی اولاد دل در کړي د عیسی علی السلام نه بغیر د پلار نه على نساء العالمين غره کړي تعالی را په بیبیانو د عالم باندې على عالمي زمانها په عالم د زمانه خپل باندې او د جنت د بیبیانو سردار بسوکی و فاطمه رضی الله تعالی عنها سیده النساء اهل الجنه فاطمه رضی الله تعالی عنها به سردار به د جنت د بیبیانو کله چې ویل دي ته ملائکو یا مریم بی بی اقنطی مانا اطیعی اطاعت کوا لربک در خپل واسجدی او سجده کوا ورکی او رکوع کوا مع الراکعين سره د رکوع کوونکو یعنی مع المصلین فی الجماعه منځ کوا سره د منځ کوونکو په جمع سره رب کریم فرمای ذالک دا سچ بیان شو واقعه د زکریا علیہ السلام او واقعه د مریم بی بی او د یحیی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام ذالک دا من انباء الغیب من اخبار الغیب دا د اخبارات د غیب ندی نوحیه چې وحی کوم الیک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما كنت نویت لديهم دي سره نوی پاغه وخت کې چې دا مليان د پیران په بیت المقدس کې راغونډو یو ویل چې زبد تربیت د مریم بی بی کومه بل ویل زې کومه نو ورته ویل شو چې پچوا چې قران اندازي وکیا نو په نهرونو کې قلمونه لړکړې شو نو د زکریا علی السلام قلم مخ کې شوتینا نو زکریا علی السلام قران اندازي وګټله پچې وګټله نو وکفلها زکریا کفالت بکولو زکریا علی السلام د مریم بی بی نو رب کریم پیغمبر علی السلام ته وما كنت لديهم نوی ته دي سره دا رد په بریلیانو باندې اغي وی پیغمبر علی السلام پارځي کې حاضر او ناظر دي رب کریم وی وما كنت لديهم نوی ته دي سره اذ باغ وقت یلقون چې غرزول دی اقلامهم قلم نقبل ايهم کوم یو د دین یکفلو کفالت بکی تربیت بکی قلمونه چې غرزول په نهر کې ايهم یکفلو کوم یو د دین یکفلو کفالت بکی مریم د مریم بی بی اذ باغ وقت وما كنت لديهم نوی ته دي سره اذ باغ وقت يختصمون من يتكلمون بالحجه چې دی خبرې کول دلیل بازی کولا فی تربیت مریم په تربیت د مریم بی بی یو ویل چې زبې کفالت کوم بل ویل چې زبې کفالت کوم ته هغه وخت دی سره نوي اذ باغه وخت قالت الملائکه چویل فرشتگانو یاد کاغه وخت چویل فرشتگانو یا مریم اے مریم بی بی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى یبشرک زر در کی تعالی را بکلمتن په کلمی سره یعنی په یو ولد او بچی باندې چې مخلوق بوي منه د جانب خپلنا چې بلا ابوي بغیر د پلارنا اسمه نوم د المسيح مسيح بوي لقبا مسيح په معنا د مبارک اصله مشیحه بالعبرانيه مشیحه دا د اصل د دې مشیحه د عبراني په جبه کې مبارک ته ویل کیږي لکه بل ځای کې وایي چې عیسی علی السلام وجعلني مبارکا ګرځولې مال الله تبارک وتعالى مبارک اينما كنت چرته چې همزه او عیسی په معنا د سید باندې دجال ته چې مسیح وي زکه چې دا د سیاحت نه لګ وخت کې بډیر خاریو کې چکر ولګي دا دجال زکه ورته مسیح وي یا زکه مسح احدى عینیه مسح کړي شوی دا یو سترګه ده لکه انګور دانې ته چې زور ورکی څنګه چړو په پاتې شي دغه سي چړو په سترګه ده د دجال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وي دا به د اولوهیت دا وو کی نو فرق دا دی زمون الہ چې د پستر ګړون نه دی داړون دی دجال نو اسمه نوم د المسيح مسيح بوي لقبا عيسى بوي علما ابن مريم كنية يعني اسمه المسيح عيسى ابن مريم چې زوی د مریم بی بی بوي وجيها معنا مخور بوي د چا د مخ کې چې خلک خاطر کوي دا سه مخور بوي وجيها مخور بوي په کون د عیسی علی السلام کې یعنی مخور بوي په دنیا کې عند الناس
والآخرة او په آخرت کې ومن المقربين وی بده د مقربیننا عند الله ويكلم الناس خبري بکید خلقو سره فی المادی پزانګو کې یعنی صغیرا په ورکوټوالی کې غیګه د مور کې قبل وقت الكلام مخکې د وخت د خبرونه دی به خبرې کوي ماشوموالی کې وکهلن په بوډاوالی کې یا په زوړوالی کې ومن الصالحین او وی بده من المرسلین درالېږلې شوي رسولانو نه نو مریم بیبي چې وړ حیا کا بیبي و 1 نمبر حیا نا کوا قالت نو ول دی مریم بیبي تعجبا ربنا مراد یا جبريل علیہ السلام دی یا سیدی جبريل علیہ السلام یا ربنا مراد رب العالمین توي یا رب العالمین ان يكون من اين يكون كم زينب ویلی مالرا ولد بچه ولم يمسسني ند مسکړه مالرا بشر یو بشر لا بالحلال ولا بالحرام نه په حلال او نه په حرام سره قال نو ویل جبريل علیہ السلام کما قلت لك يا مريم بيبي لك څنګه چې ماتا تو ویل کذالک الله هم دغرنګ الله تبارک وتعالى يخلق پیدا کوي ما غسه شاو چې د اراده وش اذا په وخت کې قضا چې اراده وکي د یو کار امرن منا خلق امر پیدائش د یو کار فانما پس یقینا خبر ده یقول هو له دتا كن فيكون منا كن شاین پیدا شفه فيكون فهو يكون پس هغه کی یعنی هغه پیدا کیږي ويعلمه خدنا کړي الله تبارک وتعالى د عیسی علیہ السلام لرا الكتابه د کتابت د خط یا علم ظاهرین والحکمت حکمت باطنی علم یا علم او پوهه ورته خدنا کړي وا والتورات خدنا کړي وا الله تبارک وتعالى د عیسی علیہ السلام ته تورات فی بطن امه د مور په ګډه کې ورته تورات یادو والانجیل او انجیل لرا رسته د پیدا کېدلو د مور نه انجیل ورته هم الله تبارک وتعالى خودلو ورسولا معنا دا مفعول د فعل مقدر شو تنوین پر رسولا کې للتعظیم شو نجعله رسولا غرزول یوم دلر رسولا عظیما یو رسول عظیما یا وارسلنا لګل یوم دلر قید لګو فلما جاءهم پس کله چراغ دي ته رسول الى بني اسرائيل تا نو ویل دي عیسی علیہ السلام انی بیانی یقینا زچم قد جئتکم پتاکید سرا رات لکړی دي ما تاسو ته بیاات بعلامت فعلامي سرا یعنی معجزات باندې من ربکم د جانب درف تاسو نه په تصدیق د نبوت خپل باندې ما رات لکړی تاسو ته قومیانو ورته ویل من علامه شهادت او خیا قال عیسی علیہ السلام ویلنی بیانی یقینا زچم اخلق منا اصور تصویر جوړوم لكم تاسو لرا من الطين د خټینا كهيئه الطير منا مثل صوره الطير كهيئه الطير مثل صوره الطير فمثل د صورت د مارغه فانفخوا پس بوکي ورکم ز فيه پدې کې یعنی په الطير په مارغه کې فيكون منا فيصير پس ورځي د طيرا مارغه باذن الله د الله په اراده باندې نو دا معجزات قرآن عظیم الشان کې شپږ ځای ذکر شوي دي نو بیا ورته شوپرک جوړ کو خفاش نو ورته ویل چې قم باذن الله ولو زد الله په اذن باندې قومیانو ورته ویل هذا سحر دا خو جادو دا جادوګری ده هل عندك غیره ایا دین بغیر بل معجزه تاسو رښتا نو عیسی علیہ السلام ورته ویل او وابرئ الاکمه ز جوړوم دایمي لون لرا الاکمه منا اوبرئ جوړوم الاکمه دایمي لون لرا یعنی مرزادی لون لرا الذي ولد عما اچ پیدا شي وی لوند والابرص برګي مرز والا لرا جوړوم خا په دغه زمانه کې د حکمت د ډاکټرې چرچا وا نو برګي مرز والا علاج خو نشته او نسوک حکیمان د دایمي لون جوړول شي نو دا غین باندې غلبه حاصل کړی عیسی علیہ السلام والابرص نکم مریض به چې جوړولو نو واده به تناغسته په ایمان باندې چې او ایمان بروړي او کنا والابرص برګي مرز والا لرا واحيي الموتى جندكم منو لرا باذن الله هر یو سره قید د باذن الله لګیدل دي نو مړکول او ژوندۍ کول حقیقتا سوک الہ العالمین نو عیسی علیہ السلام ته چې نسبت وشو دا مجازن لکه الہ العالمین قرآن عظیم الشان کې وای قل يتوفاكم ملك الموت تاسو وفات کوي ملک الموت بل دي کې وای وهو الذي يتوفاكم دا الله تاسو وفات کوي نو حقیقت کې ممید الہ ده محیی الہ ده دا چې عیسی علیہ السلام ته نسبت شو دا مجازن شو نو وحی الموتى ژوند کوم منو لرا باذن الله
پیژند الله باندې سلور مړي ژوندي کړیو 3 مړي ژوندي کړل دی ورته ویل چې دا ستا ملګری و دا په دې دغه زمانې والاو نو دا تا ورته ویلو چې ځان مړ کړي دی ژوندی شو یو پخوانی مړی تاسو ته ښیو چې سام ابن نوح علیه السلام دی دا ژوندی کا نو لاړو سام ابن نوح علیه السلام ته قم باذن الله د الله په اذن باندې پاسن هغه پاسېدو چې پاسېدو ګوري چې دا ګیره سپینه ده سر ویښته سپین دي نو عیسی علیه السلام ورته وایي سام ابن نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه مخکې خو دا ویښته سپینېدل نو دا څنګه ستا سپین شو اول ویښته چې د ابراهیم علیه السلام د ګیرې ویښته سپین شو نو الله تو اله دا څه شی دی هغه ورته عزت دی ورته زیات کمال را نو د ورته ویل سام ابن نوح علیه السلام کله چې تا ویل قم باذن الله د الله په اذن سره پاسه ما باندې یو هیبت راغی ما ویل کې د قیامت ورځ ده نو دا سر ویښته مې سپین شو د ګیرې ویښته مې سپین شو نو دا سام ابن نوح علیه السلام لږ وخت پورې ژوندی و بس واپس وفات شو ټیم یې ختم و نو دا درې چې ډېر وخت پورې ژوندی و نو عیسی علیه السلام وحی الموتى زه ژوندي کوم مړو لره باذن الله په اذن د الله باندې بیا یې ورته ویل هذا سحرونه دا سحر دی ونبئکم او زه خبر در کوم تاسو ته اخبرکم خبر در کوم تاسو ته بما پاغه څه تاکلون چې تاسو خورئ بیګا او سبا د هغې خبر در کومه وما تدخرون هغه چې تاسو ذخیره کوئ غنم وغیره فی بیوتکم په کورونو ستاسو کې نو ان فی ذلک یقینا په دغه کې دا څه چې بیان شو لآیت خامخا دلیل دی لکم تاسو دپاره په صداقت د نبوت د عیسی علیه السلام باندې ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنین مؤمنان نو هغه عیسی علیه السلام قوم ته څه ویلي توحید ذکر کړی هغه داسې ویلي ان الله یقینا الله تبارک وتعالی چې د ربي هو ربي دا رب زما دی وربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه پس عبادت د الله وکیا هذا دا توحید چې د صراط لاره ده مستقیمه برابره فلما پس هر کله احسا چې محسوس کا حس کو محسوس کو عیسی علیہ السلام منهم الكفر د دین کفر پوه شو چې دا خلق په کفر کې مضبوط دي او زما د قتل خطر ده احس یا من علم پوه شو چې دې اراده د قتل کړي د زما قال نو ویل عیسی علیہ السلام من انصاری سوق د امدادیان زما الی الله مع الله چې سره د الله نه امدادي دي قال نو ویل الحواریون دا دولس کسانو دا چې حوارین ورته ولې ویل کېږي اصل کې حور په معنا د بیض باندې سپینوالی باندې راځي حور العین چې ورته ویل کېږي حوریانو ته نو ځکه ورته ویل کېږي چې دا سپینې دي عین ورته ځکه ویل کېږي چې ټول سترګې د غټو سترګو والا دي او دی حواریانو ته چې حوارین ویل کېږي لانهم یلبسون ثياب البيض دی به سپینې جامې اچول تک سپین به پړقېدل نو ځکه ورته حواریون ویل کېږي دا 12 نفرو یا دو پکې دوبیانو دی به جامې سپینولې نو د دې د وجې نه ټولو ته حواریون ویل شو یا ضحاک صاحب ویلي صفای قلوبهم زړونه یې صفا وو نو قال الحواریون نحن منچ انصار الله مددگار د دین د الله یو امدادیان د دین د الله یو آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې یا عیسی علیه السلام واشهد گواشه بان یقینا مونږ مسلمون گردن نهاد یو نو ویل دی حواریون ربنا ای رب زمونږ آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما پاغه سانزل ته چې تا نازل کړی دی انجیل لره واتبعنا او تابعداري کړې ده مونږ رسول الله د رسول د عیسی علیه السلام فاکتبنا پسولی کې مونږ لره مع الشاهدین سره د شاهدانو عبد الله ابن عباس مراد ته شاهدانو امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی دویمه سپاره کې الله وی کنه چې ما تاسو لره ګرځولې غوره امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلي تکونو شهدا د دې لپاره چې شاهدان شي علی الناس نو دی هم وی فاکتبنا پس اولی کی مونږه ما شاهدین سره د شاهدانو یعنی امت د نبی علی السلام کی مونږ لیکي ومکروا دی يهوديانو فریبونه جوړ کړ قتل د عیسی علی السلام ومکروا دی يهوديانو فریبونه جوړ کړ قتل د عیسی علی السلام ومکر الله جزاء ورکړه بری تعالی دیته د مکر د دی ومکر الله جزاء ورکړه بری تعالی دیته د مکر د دی په قتل د مشر د تیتیانوس چې نن وته د عیسی علی السلام شکل پاغي باندې واچول شو د دې مشرو نو چې بهر راوته نو دی د تیتیانوس قتل کړه نو بیا شوبه واچول شو چې عیسی علی السلام نشته که اوس دا زمون مشر نشته چې دا مون قتل کو زمون مشر دی نو عیسی علی السلام څه شو که عیسی علی السلام قتل کو نو زمون مشر څه شو نو دې ته شو ولکن شبه لهم اشبه لهما
دي ته شوبه واچولې شوه. رب کریم فرمای ما قتلوه وما صلبوه، نه دی قتل کړی دی عیسی علیه السلام، بس دی په شوبه کې دی تر اوسه پورې. نو ومکروا دی یهودیانو فریبونه جوړ کړ قتل د عیسی علیه السلام. ومکر الله، جزا به ورکړه بری تعالی دی لره د مکر د دی په قتل د مشر د دی چې تیتیانوسو. والله الله تبارک وتعالی خیر الماکرین، غوره جزا ورکوونکی دی ماکرینو لره.